بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان له على آخر 10 دراهم فباعه الذي عليه 10 دينارا ب10 دراهم ودفع الدينار وتقاص 10 بالعشرة فهو جائز. ما تبلغ توجه سره وکی دیکھا مسئلہ گران ده انشاءاللہ آسانو به خجینو ده کتاب و سر بیان شروع ده ننم ده دریم درس ده مسئلہ ده جمع صغیر مسئلہ بیانی صورت ادا ده چزما بدی خالد باندی مثلا لس درهم قرض ده پدوم را پوری پویش به د خالد سره دینار دی ما ته وی دا دینار پتا باندې په لس درهم در خرڅوما مطلق لس درهم دانه چې پتا می کم پوری دی باغی مطلق پدیم پوه شوي نو دا بیا سرب د کساسه سوچ درهم دینار دی اخلم په درهم بیا سرب د کنه به مجلس کې ناستو به دی خالد تمویل چالکا یا درته ویل درته ویل پتا ما نظم لس درهم در واختل لکه دینار می در خرڅ کو او ستاره باندې مخ کې نه لس درهم قرضو مس مقاسبه وکو عدل بدل دې کې به قصه ختم وکم یو تمویل چې لس درهم در باندې روا وختل او تا ما نظم زړه لس درهم در پوریو لس پلس به قسم مقاسو کو بس عدل بدلا چې ورته وي قسم ختم شي دا جایز ده کنه بس وای دا جایز ده استحسانا کا قیاسا نه ده جایز د غری امام ظفر رحم الله رای ده ګور یو تلکشن ومن کان له علی اخر د چا چې او په بل باندې لکه زما په خالد باندې او ومن هغه کس کان چې او له د غره پر علی اخر ببل 10 دراهم فباعه الذي نو به خرج کړلو هو پما باندې پدې قرض خوا باندې الذي هغه مقروض عليه العشره چا باندې جلا 10 قرضو چې شي خرج کړلو علاقه دینار خرج کړلو ب10 دراهم پلسو درهم باندې ودفع الدينار خالد ما ته دینار حوالم کو لګ پیږي پی وتقاص 10 او به پرزا باندې مقاسه وکړه د 10 بالعشره فهو جائز ده جائز ده. ومان المسأله ما ته دا خبره کړي ومانه د مسلې دا ده چې د خالد نما دینار واخستلو دا غلسو درهم په مقابله کې منو کم چې په ما قرض او کاغه به خبره ختمه وا مطلق لس دراهم په مقابله کې مانه د مسلې دا ده اذا باع چې دا خالد خرج کی مما باندې یو دینار خو ګوره ب10 مطلقه فلس مطلق درهم ووجهه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا لك بروغوري مولي سبه د چې مال یو دینار راکو په ما باندې لس درهم واجب شو ورکول قبضه ورکول متعین کول باندې لازم شو ذکر به صرف ده دغه قبضه را کړه وس ما باندې لازمه لازم قبضه ورکوم خو ما قبضه نه ده ورکړي او دا غینه مخ کې دواړو راځي وکړه چې مقاسه کوم پکاردار دا مقاسه ټیک نشي کا ولی ټیک نشي برګوري مقاسه اصل کې دا هم جنس پیسو کې کیږي هم جنس اشیاء کې جنس یو وي او دلته پما باندې متعین لس درهم ورکول ضروری وو په الحال یعنی عینی درهم ورو کم چې حالي وو او د پما باندې پوریو او زما په پوریو زما په غمانه پورو دینو نو ما باندې ورکول عینو حالي او د دربانی او زما په پوریو دینو د ټکی کې وران شو کنه پوه نه شوي به زما په کم پوری وغه دینو او په مای چې کم را لازم شو کنه وس هغه عین دی حالي ورکولو یو عین دی بل دین دی د دې مقاسه نه کیږي مقاسه خدا غشيو کیږي چې هغه دواړه هم جنسي دواړه عین وي ادوانه دین وی دلته خود نه دي دسي پته نه لګي پوه شوي کنه بل دا چې ما نه خالد نه یو دینار واخستلو
په ما باندې 10 درهم فی الحال ورکول لازم شو کنه او کدا اوس ما ته وی جی دغه 10 درهم چې دی کنه دا مرا کوا از ما باندې د کم لس پوری دی همغه کی حساب کا نه دا خو بیا سرب کی د قبضه نمخ کی په سامانو کې تصرف کول شو استبدال شو دا ټیک نه دی نه قیاس تقاضا کوي دا صحیح نشي نور خبر کو تو غره وجد جواز اور انه يجب بهذا العقد واجبي کی بدیاقت باندې دنه چې ما دینار واخستلو سمن يجب عليه تعينه چې به واجب دی په ما باندې دغه تعینم چې قبضه کې ورکمه بالقبض قبضه ولا ورکمه ما دا لازم والی ما ذکرنا مخکې دا مونږ ذکر کړی و چې قبضه په بیا سرب کې دی وزن لازم ده او ما چې به پوری و ودین ليس بهذه الصفه او بدغه صفت نه لري چې بس مونږ وی چاغي کې حساب کا ایګو دین کې خو قبضه فی الحال نه ضروری او دلته قبضه فی الحال سره ضروری ده فلا يقول المقاصد بنفس البيع لن دار بنفس بيع کې مقاسه نه کیږي ښا مقاصد لپاره مجانست هم جنس کې دل ضروری دی او دلته زما کمی پوری دی هغه دین دی او غربانی فی الحال کې لازم شولې هغه عین دی وګورئ لعدم المجانسه مجانست نشته خنو به برګورئ فاذا تقاص يتضمن ذلك كمقاسه كونه دوه کار وکړو مقاسه که جایز کو دوه کارو لره متضمن وی او دا چې خالد ماما کم دینار را خرڅ کړي په مطلق ولسی درهم دا بیا سرب چوا دا بیا سرب به ختمو صحیح شو یو بدا کو دویم بدا سکو چې دا کم دینار مال را کړي د دې نسبت به وس مطلق درهم وتنو په ما چې به کمی پوری دیږي تکو چې دا یو دینار درواله خالد راته وی دا هغه لسو درهم په مقابله کې شستا په ما باندې پوری وی نو دوه کار شو یو دا بیا سره به چې کړي دا ختمو او زم نسبت به کوم درهم ته کو کوم چې بزما ور پوری دی ما ته وی هغه کې دا واله هو نه کدا طریقه وشي به بسې او ګودا ونه شي کنه دینار مال راکی او مطلق درهم لازم شي دا خو بیا سرب ده او به ما ته وی چې جی لز دربانی پوری دی بس میرا کو دغه کی حساب کدا خو استبدال له په سره په زمانو کې قبل القبضه دا خو نه ټیک په دومره پورې پوه شوي کنه نو څو کارونه به مقاصد بار جواز د بار څو کارونه به کار دي دوا یو فسخه د بیا سره او دوم نسبت دغه دینار کول کومه به سودا کوم چې بزما مخ کې نه پوری ودین وته وګورئ فاذا تقاصى يتضمن ذلك نو مقاصه چې دا متضمن وي فسخ الاول لك اول عقد ادي صرف والا اقتضان باغ فسخ کو والاضافه متضمن دغه الاضافه چې موږ نسبت کو ال الدين دا یو دینار می درمانی هغه دین مقابله کې در خرڅ کو اذ لولا ذلك کده سی ونه کو کنه د په ما باندې فی الحال لز درهم لازم شي او ما بدو باغی مقاسه کوونه کیږي اذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف ناخو استبدال جوړیږي په بدل صرف کې ما باندې لز درهم فی الحال لازم او ما ته وی میرا کوا په ما چې د کوم را پوری دیږي کې حساب کدا خو تصرف وکړو او بیا صرف کې کوم پیسې لازمي وغه بدل کړلې عین نه چاته وړولې دین وفي الاضافه الى الدين او دا ځکه ضروری ده اضافت بدین تکو مخکینی قرض ته چالکا ما ته خالد وای دا دینار درواله او ما غلس درهم کې کم چې درا پوري وي هغه ته بنسبت التبه واړو ها اگر چې د سینې دی ویلي اقتضاء د مقاصد صحیح کېدل د بار بمنګ د صفر اس کو ګوي د سی ویل ګورا وفي الاضافه الى الدين او نسبت کول دین ته يقول مقاصد بنفس العقد نو مقاصد بنفس عقد کې راشي علامه نبینه نفس عقد کې څه مطلب دانه چې مطلق درهم باندې دینار را خرڅ کړي دي دینار را باندې را خرڅ کو اغه لس درهم باندې کمی چې ازما پوري وي و صحیح شو کا والفسخ اعتراض هدایت بلکې بر اعتراض راځي چې لکه فسخ خو دلته څنګه وشوله فسخ خو د دوړو پر رضا باندې کیږي هغه دا چې حضرت خپل دینار واپس کما او کما څو ورکړي هغه واپس کړي صورت کې خو ما څه دي ورکړي خو بهر حال فسخ خو لکېږي چې یو بل تاغه بدلین واپس کی دلته واپس شي دلته څنګه فسخ وشو جواب دار مولوی صاحب د فسخ ضمنی ده عادت چې کوم
د فسخ خبرې کې چې هغه کې وبسي بکاری هغه د اصلي فسخ خبرې دي اصلي دا خو زمینی ده حقيقي فسخ خبرې دي هغه ګوري وتا والفسخ او فسخ چې دا قد يثبت به طریق الاقتداء کله کله ثابتيږي په طریقې د اقتداء باندې هغه کې به نه د ضروري شي عقد اول حقیقتا د فسخ شي د لپاره مثال شته چې فسخ اقتداء راځي او یا وبره ګوري جی ما هدایت مانی کتاب خرڅ کو بزر روپے باندې او به مول چاله کا زر نه بس هدایت ول 1500 معنی شو یا ما او ول 1500 شو غول ټیک ده نو دلته مغاوله قد فسخ شوګه هذا زر والا شو چاته وختلو 1500 تا نو ولا قد ګره زمنن فسخ شلو نور د مال کما زر روپے د دنه اخیستی او مبیا می ور کړی ان نه د ماته واپس مبیا را کړی دا نو ما زر روپے واپس ور کړی دي چې هغه نه پسې 1500 جوړو ډایرک 1500 تکړلې چې 500 پسې نور راک کما اذا تبايع ب1000 هغه دا چې دواړه به یو کې بزر روپو باندې ثم ب1500 به 1500 تواړي وظفر رحمه الله يخالفنا امام ظفر رحمه الله د دې مقاصد مخالفت کوي او چې مونږ ویلغه ځکه دې کې اقتضان باول فسخ کې او دیم بنسبت د غبی د دینار د عوض چاته کې غدین ته دا ویلو کنه هغه اقتضان د شي نه مني او حقیقت کې بس ما غزوړه قد کا باقی ده او استبدال به کیږي قبل القبضه نه ده جایز وي لانه امام ظفر رحمه الله چې لا يقول بالاقتداء اقول باقتداء باندې نه کوي وهذا اذا كانت دين سابقه ملي شبدا صورت چې دا هغه وکنه چې دین سابقو دا دین زما مخ کې نه بدن باندې پوري او د دې بین مخ کې اوس بل صورت ووره ما د دې خالد نه دینار واخصلو توجه پلس درهم د ما د دینار حواله کوم پلس درهم لنه دی حواله کړي مجلس لا باقی دی به ما سره کپڑا و ما ته خالد وای خرڅه مالاو هم دې مجلس کې پسو مال پلس درهم وای راکا ما ولا کپڑا ور کړلا نه د مجلس درهم پاتې شو نو ما باندې د دینار پای وس کې لس درهم پاتې دي او په د باندې زما د کپړې لس درهم پاتې دي وس مقاسه کولې شو کنه وسم کیږي وزما ما عقد فسخ کو غیر ټول قصې بکو نو دلته دا دین خو مخ کې نه نو کنه وې دین د عقد نه مخ کې نه دی ضروری د مقاسې نه مخ کې چې دینو بس دا کافی ده نو چې کله مجلس کې به ما باندې لس درهم د دینار په مقابله کې واپس کول پکارو کنه هغه ته خالد ته ور کول پکارو صحیح ده خپلته د مجلس کې د کپړې په یوس کې زمام په لس درهم لازم شو نقدین مې په پوره شو کنه لس درهم د دینه بس مقاسه کو نو دلته زما دا دین باغه چې کم پوره شو مقاسې نه مخ کې وکنو دومره کافی ده اگر چې دا عقد سرب نه مخ کې نو سباق نه کوي پوه نه شولې به د عقد سرب چې ما د کول د چې مال دینار راکو او مال لس درهم هغه وخت زما دین پیو خروست زما دین پیراله د لس درهم د کپړې د وجنه خو د مقاسې نه خو مخ کې وکنه دومره کافی ده وګورئ وهذا دا کم صورت چې تیر شو دا لو اذا كان الدين سابقا کله چې دین د عقد نه مخکیو فین کان کچریو دا دین لاحقا رستو فكذلك ومغه شان مقاسبه ټیکوي فی اصح الروايتين سی روایت دار چې دلته ټیک ده دلته بم اوله قد فسخ کوکا دلته بده صفرس کومنګا الک خالد ته چې مالکم دینار را کړی دی ما باندې د لس دراهم لازم شوی بس دغه بیا صرف ختمه به تعالی ما کپڑا درکړی ولس درهم می درمای لازم شوی کنه ویاو د څه شول چې تماله دینار هم دقه لس درهم مقابله کې ډایرک راکې کم چې پتا زما پورو اول فسخم اول قدم ته شو فسخ شو ور سره نسبت د دینار به کم به سوته وشو غلس درهم ته کم چې بزما د کپړې په وجه پوري وي مقاسبه نه مقدم وس کافی و تاسو په خبره پوه شئ زه ګران دی لکه خلک نه ډیر ګران دی و خو رسیدلې کنه لتزمنه دا مقاسه چې دا متضمن د انفساخ د اول عقد لرا والاضافه او متضمن ده نسبت کول ور الى دین نغدین تا چې کوم قائم دی کله قائم دی وقت تحویل العقد د عقد بدلول په وخت کې قائم دی ها اگر کما فکفا ذلك للجواز جواز بر دومره کافی ده بس خبره ختمه
پوه شولې په دانه د زوري چې عقد نم دي مخ کې دین نور اسانه مسله ده. قال قدري مولا فرمای ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة لكبر وګوريجي خالد سره 2 درهم دي صحيح 1 درهم دی ور سره غلط ما سره 2 درهم را سره دي غلط او یو سیدی راځي د غلط ول متعارفي کورسته مسله وایو ونسب درهم هغه د چاندي وزن 7 ویل کیږي چې هغه بس یو د غیدا سلفز ته یو شی بس ټوکړی نه د موږ سره نن سبا پنځه منځي ملاويږي کنه اون بدغه شانی بس یوي او غله ویل کیږي غلط چې هغه د 1 درهم ټوکړی خو مجموعه د 1 درهم وزن ترسي نه رسي به لکه بالفرض والتقدير درهم چې یو هغه غټ دی او دا غله 2 دی واړه دي او دواړه کې شریک کی وزن کې غټ ترسي یا 3 دی واړه دي 3 ټوکړي دي خو چې 3 واړه شریک کی وزن کې غټ ترسي او وزن 7 والا تا یا څلور دي یو پکې داغي څلور مې سره مجموعه غي ترسي دي ته وای غلط تاسو به دې باندې پوه شولې لاندې ولا تعریف هم کړه صاحب د هدايه هغه به وایو اوس ما ته لغوک شاله کا نو د دې خالد سره 2 درهم صحیح ور سره دي یو ور سره غلط ور سره دي مجموعه 3 درهم شو کنه او ما سره 2 درهم چې دي کنه هغه غلط دي ا ټوکړي دي او یو صحیح روغ دي او دې کې منګه تبادله کوبه یو جایز ده کنه جایز ده ولی جایز ده ما سرم 3 درهم وزن برابر دی غسرم برابر دی نو جنسم یو دی کمیزه تیم پکې نشته لاس پلاس هم نه بیا جایز شو کنه کته اعتراض وکي غلط خود سي چې بیت المال نه علي غي سره څه وای غلط چې دي کنه غلط داخل کی زید نه زید ردی په حکم کی کوټه په حکم کی او به صرف کی تاسو ته پته راکله چې هم جنس باندې به کیږي به جيد او ردی دا اوصاب چی دا هدري زید نه زید دغه په حکم کې سبق نه کوي وګورئ ويجوز بيع درهم جائز د بيع یو درهم چې صحیح وي و درهمین غلتین او 2 درهم غلط فی دا زور کما خالد تا بدرهمین صحیحین ادو صحیحین درهم توالما او درهم غلط یو درهم غلط توالما الک غلط چاته وي ما تاسو ته ویلی وصل کې ټوکړي بیت المال رد کړي کاغه نه علي هغه ټوکړي یو درهم چی کنه ابوري او دبل ټوکړي کله لس ټوکړي مجموعه یو درهم وزن جوړيږي دا راغونډول مشکل کاری بیت المال نه لیکا ام تورم د سیته وسړي له 1 لک روپو سامان والے وسړي نه اته له لز ګنان ورکه غېلی او بنزري زرا کاله لز ګنان نه لو وګوره والغلة ما يرد بيت المال غلط هغه ته ویل کیږي چې بیت المال رد کړي او ياخذه التجار يخلي وجه دي هغه تحقق د مساوات دی په وزن کې سم برابر دینو وما ورف من سقوط اعتبار الجوده همدغه شان معروف دی چې ساقط د اعتبار جودت کرتوب لور کول موږ ویل جيدها ورديها سوا تاسو به دې پوه شولې مخکې راځي جی واذا كان الغالب على الدراهم الفضه فهي فضة وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجهاد ما تلک برو ګوري جی کله دا سی په سونه باندې سونه سره ملاوت وی چاندې سره ملاوت وی دې به 2 صورتونه دي مولوی صاحب زری وېما یو صورت دا دی چې سونه غالب ملاوت باندې چاندي غالب ملاوت باندې دیم صورت دا دی چې ملاوت غالب وي په سونه او په چاندي اول صورت کې چې سونه او چاندي غالب وي بدغه وخت کې سره د ملاوټه دغه مجموعه سونه چې د په حکم دروغ خالص سونه کې دی مجموعه چاندي اگر چې ملاوت ور سره دی خو چاندي به غالب ده په حکم د چا کې ده د خالص چاندي کې ده نتیجه یو طرف ته ملاوت ولا سونه ده بالفرض والتقدير یو توله بل طرف ته خالصه سونه ده یو توله نه چې تبادله کې کنه نو کمې زیته به کې ټیک نه ښه هغه کومه کې چې ملاوت ده کنه نو اغاسم مغلوب دي رسي کنه په رسي حسید نزید هغه ردی دي او دی بل طرف ته کرا دی او کرا او ردی خو په هم جنس په تبادله کې هدري
نرسي بي یعنی دی وصف جید لره اعتبار نه دغه شان د چاندي حکم هم دی چې چاندي ملاوت والا چې چاندي به کې غالب وي تبادله د خالص چاندي سره کې دواړه به مساوي وي کمې زته به کې حرام وي پوه شوي به دبل برست کوه کنه زبې به مرشته واذا كان الغالب على الدراهم كل غالب ودراهم باندې الفضه فهي فضه واذا كان الغالب على الدنانير الذهب او كل غالب بدنانير ماني ذهب فهي ذهب ويعتبر فيما معتبر بوي بدي دراهم او دنانير کی من تحريم التفاضل دیکم ګره کمه زته به حرامي ما يعتبر في الجهات څنګه بکرو کی وي حتى لا يجوز تر دې چې نه به جایز زم ویلی او بین الخالصه بها باید خالص دراهم پدی باندې ولا يبيع بعضها ببعض ولا بيع بعضها او دغه کومو کې چې دا ملاوت دی دا خرڅه په بل ملاوت والا باندې یو چاندي کې ملاوت دی بل کې هم دی خدواړو طرفونو ته چاندي غالب ده او تبادله کې باز په بازو بیا کې دې کوم جایز بالي چې سوي مساوات پکې وي نو که په خالص چاندي باندې خالص سونه باندې بیا کې او خپل منس کې مساوات به پکې سوي لازمي ګورې وتا تر دې چې جایز نه ده بیا د خالص بها بدغه ملاوت والو باندې ولا بيع بعضها او جائز نه د بیا د بعضو د ملاوت والو په بعضو باندې الا متساويا في الوزن مگر دا چې په وزن کې متساوي وي وکذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا حالکه اگر چې ملاوت پکې لري خو سونه چاندي وزني اشیاء دي څنګه چې خالص سړی قرض اخلي په وزن یې اخلي ملاوت والا چې دا کنه چې ملاوت پکې مغلوبو دام چې قرض اخلي څنګه بیالي وزن معنی بیالي ځکه دا خالص غیب شان حکم کې دنو نه رسې په لأن النقود وجه ولا بیانیه دا نقود چې کنه دراهم او دنانیر دا چې ته جوړه هم خابت ملاوت کې څه نه جوړيږي نو لګ ملاوت نه خالی کیږي لأن النقود چې لا تخلون خالی کیږي ان قليل غش دلک ملاوت نه عادتا لأنها لا تنطبع زکدانا یو بل سره نه خلینا الا مع الغش مگر دا چې یعنی دا ټوکړي یو بل سره نه خلی درهم ته نه جوړيږي مگر دا چې ملاوت پکې وي وقد يكون الغش بلا وريد غش ده ملاوت ده کله خلقي څوک به ګوره چینه بلکې خلقي وي او خلقي غش ده هغه ته ردی ویل کیږي ها کم درهم کې چې خلقي غش وي یا کما چاندي سونه کې چې خلقي غش وي هغه ته څه وي ردی او جید کم کې چې نه وي دواړه برابرۍ کوي نو کومنګ به کې غش واچو کنه دا هم د ردی په حکم کې جید سبب برابر وي وګورئ وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه لك ردي لدغ ذهب او في الزوهر يونا فيلحق القليل بالردي نشكل دا غش قليل دا بد ردي سره ملحق شي بالرداءات دا دي لك ردي دا غش منغو د سی وی لك ردي نبه والجيد والردي سواء او جيد والردي خو برابري خج دا ول سره شبه برګورئ وسی الټا کوي کچري بده سونا او چاندي باندې غش غالبو غش معنی چیرته تانبه بګه لګولې وا ابګه غالب وا نبی حکم دار چې وسبه د تانبه به حکم کی د دینار د درهم یا د څوت وي د سونی یا د چاندي د حکم نه وسوتل پوه شولې به لہذا عام سامان چې جوړ شو نو چې کله عام سامان جوړ شو کمې زته سره خرڅولم شي سباق نه کوي راسي بدی باندې وته ګورئ وإن كان الغالب عليهم الغش كشري غالب بدي دراهم ودنانير ماني غش فليس في حكم الدراهم والدنانير بحكم کې باندې نشو اعتبارا للغالب من اعتبار غالب لور کو کنه دا خو منګه 41 نمبر ماده ویل دا العبره 40 نمبر للغالب الشائع لا للنادر غالب شائع لا اعتبار وي اعتبارا للغالب فإن اشترى بها فضه خالصه اوس کې څوک بده باندې چاندي خالص علي دا خبره مینه وکړي یو طرف ته چاندي د ملاوت په غالب دی په دغه چاندي باندې سړی خالص چاندي علي او کمه زته بکی کوي کولې شي ول یو طرف تام سامان دی ځکه هم سامان به غالب دی به حکم دام سامان کې بل طرف ته څه چاندي دا جنس یو دی نه دی نو کمه زته جایز وکنه دغه شند سونی مثال له خالصه فهو على الوجوه التي ذكرناها في الحليه السيف دا باغ وجوه مانی حمل وکم چې موږ په حلیت سیف کې ویلو حلیت سیف کې څه ویلو یو طرف ته وسپنه دا ورسره چاندي هیڅم دا څه وکنه وا
نلته مجموعي څلور صورتونه په خالص چاندي باندې به ال جایز چې خالص چاندي لګزيتي چاندي بره چاندي په مقابله کې شوزيتي بره دغه توري د وسپنې مقابله کې دا به جایز کنه او که مساوي وي نه جایز به خالص چاندي او د توري والا چاندي او که کمي به هم نه جایزي او که مبهم په دینه لګي به هم څه وي نه جایزي درې صورتونه نه جایز دلته مراشه وس یو طرف ته خالص سونه د جی مد عجوي مساله ده او بل طرف ته ملاوت والا یو طرف ته خالص سونه ده بل طرف ته ملاوت والا سونه ده یو طرف ته خالص چاندي ده بل طرف ته ملاوت والا چاندي ده ملاوت پکې غالب دی سونه او چاندي بو کوم کو بات نه شو کنه وس کدا ملاوت والا چاندي خالص چاندي معنی تبادله کې نو خالص چاندي بزیت یې لبه جایزي چاندي بر چاندي په مقابله کې زیتی به ملاوت نه رسیبي حق مساوي ودواړه نبه به د ملاوت بلا عوضي سود وي یا خالص کما و نبه ملاوت سره سره چاندیم بلا عوض ده او کوم مبهم و نو به د اخیره درو سرتونی کې بجایز نه وي نه رسیبي وګوره فین بیعت بجنسها متفاضلا جازا اوس کې چلی دي بیا په جنس معنی کیږي یعنی دي خالص چاندي بیا پاغه چاندي باندې چاغي کې ملاوت دی او غالب دی اوسې بیا کیږي متفاضلا جائز ده ځکه حقیقت کې جنس بدل شوی دی بل اوره خبره مې ورانه وکړه دا خو به راشي و دلته چې کوم مسله بیانې متن کې ده یو طرف ته ملاوت والا چاندي ده بل طرف ته ملاوت والا چاندي ده خو یو کې ملاوت غالب دی او تبادله کوم او خالد جائز ده کنه او یو تبادل سرم جائز ده تبادل سره تبادلم جائز ده الکه دا څه کې مړه خالد چې مال کم ملاوت والا چاندي را کوي او زه ولا بدله کې ملاوت ولا چاندي ورکوم ازما به چاندي دغه به ملاوت مقابله کې شي دغه چاندي سب ازما د ملاوت ولا مقابله کې شي نو دواړه به مقابل جنس تواړو او مقابل جنس کې خو کمه زیاته جایز وینو کنه پوه نه شي به ورسېدلې به ویما وګورئ اوس وی فین بیعت بجنسها ملاوت والا په ملاوت والا سره بیا کوي متفاضلا جاز جایز ده څنګه به جایز وي صرفا للجنس الى خلاف الجنس جنس بخلاف الجنس تواړو کنه فهي في حكم شيئين دا اصل کې دوه شیئن زم خرڅوم هم دوه شیئن را کوي څنګه یو طرف ته سون چاندي ورکوم او پیتل ورس ورکوم ملاوت بل طرف ته غم چاندي را کوي پیتل ورسره را کوي نظم چاندي به داغه د پیتلو داغه چاندي بزما پیتلو مقابله کې شي نو جنس بدل لکه مې زته به جایز نو کنه ونه رسیدلې به فهي في حكم شيئين فضة وصفر صفر لك بيتل ولكنه صرف لك برو غريجي بيا صرف لا وسم دخا هدايته ولي اغم چندره کوي زم چاندي ورکوما اگر که زم ور سره بيتل ورکوم هغه مر کوي خو چاندي به چاندي دا کنه او بیا صرف چې دنو بیا صرف کې په مجلس کې قبضه ضروری ده نو دلته به هم مجلس کې قبضه ضروری وي ولكنه صرف لیکن دا قد چې دا بصرف حسابيږي حتی یشترط القبض تر دې چې قبضه به شرط په مجلس کې وجه لوجود الفضه من الجانبين ځکه فضه د دوړو جانبین نه موجوده ده فاذا شرط القبض في الفضه یشترط نبه په دې تانبه کې د تانبه د چې پیتلی دا کوم غش په دې کې ولې تاسو قبضه ضروری ګڼئ یار په سوال بیان شوي دغه قبضه نه ده ضروری کنه جواب دا خو د یار دغه چاندي نه جدا کیږي کنه یار چې چاندي کې قبضه ضروری ده د دې نه جدا کیږي نو دې کوم ضروری شولا نو کدی کې قبضه نه کې به چاندي کې نه کې حالانکه هغه کې ناروا ده قبضه نه کول نوشتر فایده شرط القبض کله چې شرط ولا قبضه په فیزو کې نو شرط به په صفر په دغه تانبه کې تانبه کې څه ته وای دا زیړ چوته منغوایو لانه لا يتميز عنه وجدار چې دا نه جدا کیږي دا سفر د فزینا الا بضرر مگر په ضرر سره به جدا کیږي او دا هټیک نه دا چې ضرر چاته ورکه قال رضی الله عنه ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك برو ګورې الکا صاحب د هدايه وای زمنګ مشایخ د سمرقند ما وراء النهر علما و دې ته جایز نه دی ویل ښا چې کله بچاندې کی غش غالب وي دوړو سیړه او تبادله کوي کمې زیاتې دي بګي وشدانه د جایز کدا دې جایز کله ست به پورا لار کولاو شي لکه دو قسم روپۍ وي یو تعادلی ویل کیږي یو طرفه ویل کیږي عادلی کم غش غالب او طرفه کم غش غالب او اوس کته
دا عدالي بیا په عدالي باندې کې کمې زیته به کې روا کی ځکه ته چې غش په دواړو کې غالب دی غطارفه بیا په غطارفه باندې کې دواړو کې دواړو سیډ نه او کمې زیته به کې جایز کې ځکه چې غش په کې غالب دی نبی خو بسود تسم لاره کلاو شي ځکه دا دواړه د عدالي او غطارفه دا اعز الاموال دي داغو په زمانه کې خمالي ثابتلو نو بده خمال کې کمې زیته د جایز کې خلک به پورو ورو استخالص چاندید خالص سونه تلال شغی کې ممکن کمې زیته جایز کې پدن لګي بوې شوي کنه به رسي به مشایخ فتوا د ورکړي به جواز ذالک په جواز دغه تفاضل باندې پچا کې نه د ورکړي را شولا په عدالي کې او بغطارفه کې عدالي غطارفه دا یو درهم د الدراهم الغتريفيه وتوي غتريف ابن عطاء دا امیر خراسانو د هارون رشید په زمانه کې او څوک اماما یو داغه جوړی کړی وي داغه بادشاہت او دا بل چره عداله دم د یو بادشاہ پیسې وي دا وخت کې چلیدلې ښا وګورئ لانها زکا هر واحده مغشوشه یادکا دا اعز اموال اللي في ديارنا بخارا او سمرقند کې فلو ابيح التفاضل كشرب دي عدالي په عدالي خرڅه غطرفه بغطرفه خرڅه او ته چې ملاوت پکې غالب دی لہذا تفاضل دی جایز شي نو فلو ابيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا نو کبدي کې تفاضل جایز شي نو باب د ربا به کلاو شي ثم ان كانت تروج بالوزن تاسو په شولې ولې لګ بر وګورئ بس صاحب د هدايه راته یو عامه مسله بیانې چې کله په درهم کې غش غالبو دنانیرو کې غش غالبو اوس خو د درهم او دینار په حکم کې نه دي کنه لکه نو چې درهم او دینار په حکم کې نه دي اوس چې موږ یو بل قرض ورکو یا یو تبادله کو وزنن به کو عددن به کو څه به کو عرف ته به وي ګوره عرف کې خلکو د دې تبادله په وزنن کولا یا د سامان جوړ کړیو او ها حصولی د وزن په اعتبار سره به کول عرف کې بس وزنی به حسابيږي او کنا عددي شمیر په اعتبار سره عد په اعتبار سره عرف جاریونو باغ شمیر په اعتبار سره به کو نه رسې کنه وګورئ ثم ان كانت تروج کچره دي رواج په وزنو فتبایو نو کبه منګ یو د غش چې بګي غالبي داغي یو بل سره تبادله کو بس وزن په اعتبار سره به کو دغه شان قرض دخلو فيما بده دوالو کې درایم او د نانیو کې شغش غالب وي وزن به اعتبار سره به وي وان كانت تروج بالعد او کچره رواج په عد سره او نف بالعد او کدوالو سره رواجونه به دوالو سره ټیک دي وان كانت تروج لګه تروج لیکله تروجم ټیک دي خبران نه دي دوال سي دي او کرواجیو څه شو بهما بدوالو باندې فبكل واحد منهما بدوالو باندې صحیح دي لان المعتبر هو المعتاد ذک اعتبار عرف لري العاده محكمه استعمال الناس حجه يجب العمل بها والعرف في الشرع له اعتبار فيما بدوالو عرف لري اعتبار دي من ویلي دا مخکې تر شوی وا چې وشه به وزنی حسابيږي کلی به حسابيږي عددي به حسابيږي نمونګل کم کې چې نس نقل دی هغه کې به نس موافق وي کم کې چې نه دی عرف له اعتبار ورکو امام ابي يوسف رحم الله ویلي مطلقاً بشاله اعتبار کو عرف لا او دغه مفتبی رایم و وګورئ اذا لم يكن فيه ما نص کله چې بګ نس نه بس به خو به بيخي اتفاقی را ثم هي ما دامت تروج تكون اثمان لا تتعين بالتعيين لکبر وګورئ چې کچره دي دراهم کې چې غش غالب او دینارو کې غش غالب او د دې رواج جوړو خلکو به سمنونه خستل بس به سمن دي چې سمن په تعین باندې متعین کیږي نه دا هم نه متعین کیږي او کشر خلکو کې د پیسو کرنسی به اعتبار سره د دې رواج نو بس به سامان جوړي او سامان په تعین سره متعین کیږي به بداهم په تعین سره متعین کیږي پوه شوي کنه په راځي ورلا څه مطلب که سامان هم ته جوړ کو به یو بل باندې تبادله کوله بس عام سامان به په سامان باندې دا کومه ده ثم هي مدامت به دغه دراهم او د نانیر مخشوشه کچریو دا تروج رواجو عرف کی مروجو بس دا به سمن حسابي کی تكون اثمانا او دا اثمان حکم دا لا تتعين بالتعيين
و اذا كانت کله چې لا تروج رواجی ختمو د سمنو په اعتبار سره پس به سلعی حسابيږي سامان او تتعین متعین کیږي به هم په تعین باندې و اذا كانت يتقبلها البعض دون البعض برو غوري که به تور سمن بعضی خلکو قبل ولی بعضی خلکو نه قبل ولی ما مثال به تور معنی دي یاسین کتاب واخستلو ما ورته دغه دراهم مغشوشه دینار مغشوشه ورکولو نو د قبل اولو کړه بل چانه مې څاخستلو هغه نه قبل اولو د سی رواجو پوهیږي به نو مسله ورکا نو فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوف ان كان الباء يعلم بحالها ما تلق متوجه شيء زه بالفرض والتقدير دي هدايت نه دغه دراهم مغشوشه اخلم ياتي دیناری مغشوشه قرآن می ویلو هدايت باندې دا کتاب ور خرڅوما او دارله ایوس کې دراهم مغشوشه دنانیر مغشوشه را کوي غش به غالب به پويږي به نو کما ته پته و دا غ صورت کې موږ بیان کوو چې رواجی بازي خلکې د سمونه به اعتبار سر بازي خلکې نه کې داغي قصه شروع ده نو کما ته پته و چې د هدایت له کتاب ور کومه او هدایت ما ته پایوس کې هغه دراهم یا دنانیر چې متعهد کړي مخشوشه را کوي تر ته پته و او به می کتاب ور خرڅ کو سل مثلا بلز دراهم مخشوشه باندې ما ته پته و هغه را کوي از به حکم داري چې د هدایت په ذمہ باندې زما مطلق لز دراهم مخشوشه لازم شو کار یې وي دا به مال د مخشوشه دراهم او د زيوف نه به مال لز دراهم را کوي بس او کما ته علم نو چې دا مال مخشوشه را کوي ما د مانی کتاب ور خرڅ کو بل سو دراهم دا خبره به کنه و چې مال مخشوشه را کوي با په دې صورت کې به حکم داري د معنی زما کرا لز دراهم لازم شو مغشوشانه کاری وي پتن لګي بوې شوي کرا کله چې دراهم مغشوشان د نانیر مغشوشه بعض خلکو اخستل به تور سامان بعضی به نه اخستل داغه صورت بیانوم په دې کې ما به هدایت منی دا کتاب خرڅ کو نو کما ته بای ته پته وا چې مال مغشوشه را کوي نو به هدایت په ذمہ باندې زما زيوف کوټه دراهم لس لازم شي مخشوشه مطلب او کما ته پته نه و چې مال کوټه را کوي زما زین کې دا و کرا برا کوي به مخشوشه نشي را کوله دا په ځما باندې زما کرا لاس لازم شو ته وګورئ واذا كانت تتقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوب بشان بوي لا يتعلق العقد بعينها عین زیو کوم به سي دغه پورې باقت نه متعلق بلکې چا پورې به د جنس پورې مطلقي زيوف پورې بل بجنسها جنس زيوف پورې بجنسها بجنس دغه رایجو پیسو کوم خو به تور زيوف ان كان البايو دا ال چکل بای يعلم خبر بحالها چې دا مال زيوف را کوي دا مغشوشه را کوي تحقق الرضا ځکه زه راضي مبدي معنی پوهیږي کنه ځکه متحقق شول رضا د بای د تربا او بل ومجنسها من الجياد لس چراکی خراب راکی دا کوم صورت ده ان کان لا يعلم کله چې بای ته پته نه و چې دا مال کوټه راکی زيوب راکی مخشوشه راکی غالبا مال جیاد راکی د بزم جیاد لازم شو لعدم الرضا منه زکه د طرف رضا نشته تاسو پیږي کنه الګ ور سره ویونو بیخي آسان دی نو وګورئ وتا واذا اشترى بها سلعه فكسدت وترك الناس المعامله بها بطل البيع الاكبر وګورئ ما د خالد نه کتاب واخستلو په دراهم مغشوشه باندې یا بدنانیر مغشوشه باندې کم کې چې غش غالب وي پوه شوي به 1 تاریخ می دی واخستلو د روپۍ نه ورا کړی ما کتاب ما تی کتاب اخیسته کنه رشته ما کتاب حاصل کړلو ما روپۍ نه دی ور کړی 1 تاریخ به وشولا مثلا 30 تاریخ هم نټی خي وزبه تعالی مغشوشه در کومه چې 30 تاریخ را لیکنه د مغشوشه دراهم د شي چې خلکو کې به تور سامان رواج ختم شوی او چانه قبل ولی عام سامان ته جوړ شوی اوس به څه کو کسات بازاري پکې راغلي ولکه افغاني مخکینو روپو کې چراله په خبرو پوه شولې نه جواب دار توجه جی چې د امام سے بنز باندې دا به غلطه شوله واپس دي کې دنه ما کتاب اخیسته کتاب واپس ورکم بیا فاسده ختمه
او صاحبین ویني چې به صحیح ده نه زه به اوس د خالد له کتاب په وخت کې څه ورکول غواړم خدا معنا نه لیدا خو کسات شوی دي کسات بازاري پی راغلي څه به ورکوم نو امام ابو یوسف رحم الله فرمای کوم ورځ چې ما د دنه کتاب اخیستل دی ورځ باندې ما تلس مغشوشه دراهم بیاد کړی لس مغشوشه دراهم نه با خالص دراهم خلکو څو قبل اول جی 15 به ورکړ هغه ورځ څه قیمت د دې مغشوشه وقب ورکم امام محمد رحم الله یک تاریخ باندې بیا شوی وکړه نو یک تاریخ به حساب ولګو امام محمد رحم الله وی موږ به وګورو چې دا پیسې کله بیخي خلکو غرزولې د سمنیت نه یغه به 20 تاریخ باندې وي کنه 20 تاریخ باندې کوم ریټ وقب وته ور کوي 20 تاریخ باندې خو بیخي یو درهم ته ریټ را غورځیدل نه به 1 تاریخ باندې د لاسو درایمه مخصوصه څومره ریټو 5 درهم او په 20 تاریخ باندې زو تر راغلو یک تا او په 30 باندې چې کله دته می ورکول ادا وا هغه بیخي ختمي وي امام محمد رحم الله یو 20 تاریخ والا به ورکی یو درهم امام یوسف رحم الله کوم به ورکی دا 1 تاریخ والا په یوه کنه به او امام سیبوی ابي سینه ده او تو ګره او اذا اشترى بها سلعه ما واخصل بدقه مغشوشه باندې سامان د خالدنا فکسدت دا مغشوشه کاسد شولې ختم شي وترک الناس المعامله او خلق پرې خو د معامله بدیو باندې په دغه مغشوشه باندې مطلب البيع عند ابي حنيفه رحمه الله امام سیبوی بیا باطله عمده مفتابه رای ده نه امام محمد رحم الله مفتابه رای ده وقال امام ابو يوسف رحم الله وعليه په مشتری باندې قیمت لازم دی خو د کمی ورځ یوم البيع 1 تاریخ والا امام محمد رحم الله وی قیمت لازم دی اخر ما د اخر هغه ورځي تعامل الناس بها چې خلکو به د معامله کوله اخر ورځي تر څوم تاریخ پورې و 20 او قسم قیمت ما مثال کی ویل 1 درهم اب ورکی لو ما د دې دوړو دلیل واور کنه وی عقد خ صحیح شوی دی یار عقد خ صحیح شوی دی خود مردا چې دا مشتری چې دی دا سمن نشي ور حواله کړي ور حواله کولې ختم شوی دی نو قیمت دی ورکی کنه عقد خنور صحیح شوی لو ما ان العقد قد صح عقد صحیح شوی الا انه مگر دومره خبره ده تعذر تسلیم متعذر شو بالکساد په جمانی وانه لا يوجب الفساد او چې کله د سمنو تسلیم متعذر شي نو بیا فاسدی کی خونه سبق نه کوي کما د دې لپاره مثال ما د خالد نه کتاب واخیستلو تازه قجورو باندې او 10 تاریخ باندې قجوري ورکولو 10 تاریخ شراله مارکیټ کې قجوري نه وي اوس څه حکم دی نو وسوي بیا خراب نه شو بیا ټیک ده پس امانو باندې چې څوک ورکولو قادر نه متعذر شي بیا نه خرابيږي کدل ته چنه ده فانقطع بيدغه قجوري ختم شي واذا بقي العقد لند دار چې کلاقت باقی پات شو د صاحبانو بنظمانی نو بس هغه مخشوشه خو نشي ورکولې بایتا نو وجبت واجب شو مشتری بني قیمتي امام ابو یوسف رحم الله وی وقت دبي والا بي 1 تاریخ باندې بیا شوی وکنه وجه صدا لانه مضمون به وجه دار چې ما معنی دغه زمان راغله دې کنه د کتاب به وس کی ناغه په څوم تاریخ راغله 1 معنی 1 تاریخ والی حساب وکوم تاسو به شو کنه لانه ذکر سمن چری مضمون دا مضمون دی به د بي په وجه پوه شو کنه به لانه دا سمن چو مضمون دا ما په زمان راغلی به د بي په وجه او بي ورځ له اعتبار ورکو امام محمد رحم الله فرمایي چې یوم الانقطاع کوم ورځ باندې چې خلکو دا د سمنید نه استل لانه ځکه یوم الانقطاع چې دا هغه زمانہ ده چې دی کې وسته دی خبر قیمت دروختله وسوري غدا خپل چلیدل خو کوم ورځ چې 20 تاریخ وکنه دینه پس خلکو بیخي غرزول کنه دغه وخت قیمت دروختل کوم ورځ چې قیمت دروختله غیر ورځ له اعتباري لانه ذاك يوم الانقطاع چې دا اوان الانتقال دا زمانہ د انتقال الى القیمت قیمت انتقال شو د درایمونه نو دغه قیمت له اعتبار ورکو امام صاحب دلیل سره چې کله سمن ور حواله کول متعذر شو نو بیا بلا سمن پاتې شاله بیا بلا سمن شي باطل ولی ابي حنیفه رحم الله ان الثمن چې دا خو هلاک شو د کسات په وجه لئن الثمنیت چې بل استلا دا غو استلا په وجه سمنو دا مخشوشه استلا دا جوړوا چې کله استلا د سمنیت ختمه سمن ختم وما باقي نه باقي پاتې کیږي چې کله استلا ختم شي فيبقى بيان بهر حال بیا باقی پاتې شول خو ګول بلا سمن فيبطل باطل بشي واذا بطل البيع کله چې بیا باطل شول حکم دار ماتي کتاب غستي او بس به ورکما او که هلاک شوی قیمت به ورکم
لکه به فاسد کې د غشانی و اذا بطل البيع يجب واجب د رد مبي ان كان قائما كقائم وي او قیمت او قیمت د مبي واپس کوم چې حالي کوي لکه به فاسد کې دا حکم دی به فاسد کې حکم دا مبي ابا بای ته واپس کوي کنه مشتری نه که موجوده واپس کوي به کنه ونو قیمت به واپس کوي تاسو را صحیح لګ ما ته متوجه شي مولوی سم نن سبا مارکیټ کې د شیرز بای کیږي شیرز داسي چې یو کمپنی ده مثلا زما کمپنی ده زه کاغذونه ولیکم هغه چاپیږي باغی ولیکي چې لکه دا کاغذ چې کنه دا سند دا د 1 لک دا د 1000 روپو شیر دی او دا د 20000 روپو شیر دی او دا د 50000 روپو دی عام طور باندې 1100 روپو 500 روپو زیات نه تاسو به دې پیږئ نو هدایت سره مثلا 1 لک روپو شیرز پراته دي نو به په سٹاک مارکیټ کې د شیرز بایم کیږي هدایت سره د یو کمپنی شیرز دي نو دا کاغذونه چې کوم ورسره دي مثلا یو کاغذ کې لز یو کاغذ سره یو سند د 10000 روپو شیر دی د سره 10 شیرز موجود دي مطلب یې سره د کمپنی سره 100 روپۍ دي 1 لک الته کمپنی په کاروبار هم کوي کېدې شي کارو پیسې د شیرز دي شوی نو دا یاسینی تخلی شیرز په 1 لک 10 تیلی او کله چې کمپنی نقصانی به هدایت کوشش کې بنو 9000 خرڅي خدان خلاصي دي دا صورتونه چې دي کنه د کمپنی شیرز کمپنی څنګه ده او د کمی کمپنی شیرز خرڅول اخیستل جایز دي کنه دي دا وګدي مسلې دي صرف دومره ځین کې کینه وای چې کله کمپنی صحیح وا اول ته کمپنی باقاعده قائم وا او به داغي شیرز د هدایت سره ور سره او به بده یاسین باندې خرڅي نو کوم صورت کې به صحیح کوم کې بنئ هغه د توري او داغه چاندای والا مسله ده دلتم هیڅ سره چې کوم شیرز ور سره دي دی مطلب دا دی چې کبنۍ کې د څه مال مشتري کبنۍ مثلا د کپړې کار کوي څه کپړې مشتري د 50000 روپو او کبنۍ کې اس خالص مال پروت دی نو 50000 روپۍ به کې پرتی دي دا چې شیرز خرڅي په یاسین باندې نو اندازه بلګي چې کبنۍ کې خالص روپۍ څومره دي د یاسین نه چې روپۍ لې دغه نه بلګي زیاتې لې چې روپۍ د روپو په مقابله کې شي او د زیتی د سامان په مقابله کې شي او که مثلو یا کم یا پته نه لګیدل به د شیرز بای جایزه نه وي